أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير صدق الله العظيم. بګا د مثالونه مونږ ویلو خو زموږ طبیعت ټیک نه او دغه لږ باسونه په دې وجه ما دوباره دا وویل. مونږ دا خبره کړې وه چې هدایت ته او ایمان ته قرآن کې ځای په ځای نور او د زړونو ژوندېوالی او د زړونو حیات یې ورته ویلی دي. هدایت ته او ایمان ته دې ته چې کوم دی الله پاک جل جلاله قرآن مجید کې اکثر د زړونو حیات د زړونو ژوند او نور ورته ویلی دي او کفر او شرک دې ته چې کوم دی الله پاک جل جلاله تیاره او د زړونو مرګ ورته ویلی دي. نو یو طرف ته هدایت ته او ایمان ته نور او د زړونو ژوند د زړونو حیات ورته ویل. دا خبره یاد ساتئ نو په دې مثالونو او په دې ګران دي. نو یو طرف ته هدایت ته ایمان ته دې ته چې کوم دی نور ویلی دی نور او دویم نوم یې څه دی د زړونو ژوند د زړونو حیات او کفر ته تیاره ویلې ده او د زړونو مرګ ورته ویلی دی. نو دلته کې هم الله جل جلاله دوه مثالونه بیاني هدایت او ایمان ته یو چې کوم دی نور ویلی دی. نو لومبی مثال الله پاک جل جلاله د رڼا د نور بیاني او هدایت ته او ایمان ته دویم نوم د زړونو ژوند ویلی دی. نو د دویم مثال کې د باران مثال الله پاک بیاني څنګه چې په باران سره مړه ځمکه ژوندی شي نو دقه شانتې د قرآن په نزول سره مړه زړونه الله پاک ژوندي کړي په ایمان سره په اسلام سره په قرآن سره ټول یو څیز دی. په دې سره الله پاک جل جلاله مړه زړونه ژوندي کړي. نو دوه مثال یې ویلي دي. اوس لومبی مثال الله پاک جل جلاله ورکوي چې مثلهم مثال د دوی فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. د دې تجارت هیڅ ګټه ونه کړله کوم خلکو چې د هدایت په بدله کې چې کوم دی ګمراهي واغستله هدایت په بدله کې ګمراهي واغستله نو الله پاک وایي د دې تجارت هیڅ ګټه ونه کړله او دا خلک چې و دي هدایت موندونکي نه وو. نو د دې خلکو باره کې دغه منافقانو باره کې الله پاک دوه مثالونه بیانوي. نو لومبی مثال دا د پخو منافقانو په باره کې دی چې هغې زړه کې کفر پوخو اسلام طرف ته به رغبت نه پیدا کېدو مینه به نه پیدا کېده. او دا دویم مثال الله پاک د هغې منافقانو په باره کې بیاني چې د کومو منافقانو په زړه کې به کله کله دین طرف ته اسلام طرف ته شوق پیدا شو خو بیا د دنیوي غرضونو او د اسلام کې چې کوم تکلیفونه دي د هغې د یرې د وجې نه به بیا د اسلام نه رسته شو. نو کله به اسلام ته به مینه پیدا شوه کله به بیا د اسلام نه رارسته شو. نو دوی ټول ژوند په شک او تردد کې چې کوم دی تېر کړی دی. نو د لومبی مثال دا د پخو منافقانو دی او دویم مثال دا چې کوم دی د هغې منافقانو دی چې کله کله به زړه کې د اسلام محبت هم پیدا شو. نو الله پاک مثال بیاني مثلهم مثال د دوی منافقانو کمثل الذي په شان د هغې کس دی او مثال د کوم څیز باره کې چې مثال بیاني دا مثال د هغې څیز د وضاحت لپاره بیاني چې دا کوم خبره ده چې دا به واضحه شي. د دې نه مخکې منافقانو د هغې قبایح ذکر شو. اوس الله پاک جل جلاله د مزید وضاحت لپاره دوه مثاله بیاني چې د دې قباحتونه او دا منافقان ټول خلک ښه طریقې سره وپېژني. نو الله پاک فرمایي مثلهم مثال د دې منافقانو کمثل الذي په شان د هغې کس دی استوقد چې بل یې کو نارن اور چې اور یو کس بل کو دا استوقد دلته په معنی د اوقد دی. نو چې یو کس اور بل کو فلما اضاءت پس هر کله چې رڼا کړو ما او رڼا څه جوړه کړه د اور چې هر کله رڼا کو
ما هغه سو حوله چې د کس غیر چاپیره دا ټول ماحول او غیر چاپیره رڼا کو ذهب الله نو بوت له الله پاک بنورهم د دوی د ور غرنا یعنی دا ور مړش وترکهم او دوی پری خدل فی ظلمات پتیارو کې لا یبصرون چې دي اس نه لیدل مثال ورکړل چې یو کس دی هغه په تیاره کې په ځنګل کې دی او د په ځنګل کې ور بل کو چې کله ور بل کو نو چې د غیر چاپیره سيزونه ولیدل چې دغه سیز د ضرر دی او دا سیز زما د پیدا دی مثال په تور الته ما ولیدو لړمې ولیدو په رڼا کې نو د هغې نه خو دته پته ولګي دا شی زما د ضرر دی دې طرف ته چې وکتل سره پراته و سره یو خښت مثال په تور پرته وه نو ده دا وپېژندل چې دا زما د پیدې دپاره ده نو ده د خپلې فایدې څیزونه هم وپېژندل او د خپل ضرر څیزونه هم په دغه اور کې د وپېژندل نو بیا ناڅاپه دغه اور مړ شو چې دا اور کله مړ شو نو دی حیران او سرګردان په دغه تیاره کې پاتې شو او دا اور په خپله مړ نه شو دا په خپله باندې مړ کو د ده د کوشش ته وجه دا اور مړ کو ولې منافقان ته خو پته و چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په حق پیغمبر دی او تر دې پورې ته په حق پیغمبر دی خو د عناد او د ضد د وجې ایمان نه راوړو بلکې چې کله قرآن به ویل کېدلو په خپلو غوږونو کې به یې ګوته کېښودې چې دا مونږ وانه ورسېنه چې د دې نه مونږ متاثره شو ایمان راوړو نو چې یو سړي ته ښه پته وي چې دا سړی حق دی او یا یو کس مونږ ته لاره وښي چې دا لاره صحیح لاره وتې ده دا نیغه لاره پلانګي ځای ته وتې ده مونږ وایو چې زه د ده د کس ته په دې لار باندې نه ځم په دې بله لاره باندې ځم نو دا خو زما جهالت دی او خو ما ته لاره ښودې ده نو دقه شان دي ته خو دا پته وه دا اور چې کوم دی د دې په خپله باندې مړ کړی دی دلته نسبت الله رب العزت ته شوي دی خو د دې د اعمالو د وجې الله پاک مړ کړ نور دا اور دې په خپله باندې مړ کړ مثال په طور یې ټوپک راواغست بل سړي وویشتو نو دا سړی الله مړ کو خو دا سړی چې کوم ګنهګار دی نو د اراده د بل کس ته مرګ کړی وه نور دا سړی الله مړ کو خو د ټوپک راواغستو د چې کوم دی چا پې ګوته وچلوله سړي ته یې مخامخ کو نو د مرګ اراده هم وکړله او الله جو کوم اختیار وکړو هغه اختیار د استعمال کو دی په دې باندې الله پاک رانیسي نو دقه شان الله پاک جل جلاله منافقانو چې کوم اختیار ورکړو نو دی خپل غلط اختیار دې چې الله کوم اختیار وکړو هغه اختیار دی غلط استعمال کو دې وجې د دې د ایمان هغه اور مړ شو نو دې کس اور بل کړی د ناڅاپه مړ شو نو دې حیران او سرګردان چې کوم دی پریشان اور کې پاتې شو نو دا منافقانو مثال څنګه دی عبد الله بن مسعود رضی الله عنه فرمایي چې نبی علیه السلام کله هجرت وکړو خلکو ایمان راوړو نو څه خلک واپس منافقان شو اسلام یې پرېښودو واپس منافقان شو او څو خلک چې کوم دی صحابه کرام ته جوړ شو په ایمان باندې مضبوط پاتې شو او نبی دا تشبیه چې کوم دی امام رازي رحمه الله وایي چې دا تشبیه صحیح ده دې د لږ وخت لپاره دې لومبې په تیاره کې په کفر کې ایمان یې راوړو رڼا ورته راغله ایمان دی بیا ختم کو کفر ته لاړل رڼا بیا مړه شوه نو بیا دې چې کوم دی حیران او سرګردان پاتې شو او دویم تفسیر دا دی چې وایي د دې ایمان نه دی راوړی بعضې وایي دې ایمان نه دی راوړی خو دې صرف په خوله باندې رسول الله صلی الله علیه وسلم د ایمان مشال د اسلام مشال بل کو خلق راتلل ځان دپاره به یې رڼا اوچتوله دې منافقانو رڼا چې کوم دی اوچته نه کړله دې رڼا وانه غستله خو صرف د ژبې په سر باندې کلمه ووی نو د ژبې په سر باندې صرف کلمې ووی او د هغې د وجدي د نقصاناتو نه بچو نبی علیه السلام به چې کفارو سره جنګ کوو نو دوی سره به یې جنګ نه کوو د دې مال جان او عزت داسې محفوظ لکه څنګه چې د مسلمانانو مال جان او عزت محفوظ نو دا پیدا ورته ورسېده دویمه پیدا ورسره دا ورسېده چې کله مسلمانانو جهاد وکړو او مالی غنیمت په راغی نو دوی له په مالی غنیمت کې د مسلمانانو په شان د حصه ورکوله نو دا فایده یې وکړله نو دا صرف د ژبې په سر باندې دوی ایمان چې کوم دی د ژبې په سر باندې راوړی زړه نه ایمان نه راوړی نو د هغې ورته لږ غونډه کې اور بل شو او دا اور تر کومې پورې بلو تر کومې پورې دوی مړه نو چې کله مړه شو نو هغه نور ختم شو د ایمان هغه د ژبې د سره خبره ختمه شو کته خو بیا د زړه خبرې چلېږي د ژبې خبرې نه چلېږي دنیا کې صرف د لا اله الا الله محمد رسول الله اقرار د دې د برکت ته وجې نه دوی په مسلمانانو کې پاتې کېدل دوی د مسلمانانو سره یو ځای مالي غنیمت هغه به یې اخیستو د دې مال جان عزت هم محفوظ و دا صرف د کلمې چې صرف په ژبه باندې ویلو د زړه نه اقرار نه و کړی نو دا مشال بلو خو چې کله نو لږ غونډه کې اور بل شو موږ څنګه مثال ورکړو چې لږ غونډه کې اور بل شو بیا دوی په خپله باندې مړو دا اور بیا مړ شو نو دوی په تیاره کې پاتې شو نو لږه غونډه کې دنیا کې دوی څومره زندګي وه دا لږه غونډه کې د آخرت په مقابله کې نو دوی لږه غونډه کې زندګي دغه اور د وجې پیدې حاصلولې د ضرري څیز نه نقصاني څیز نه به یې ځان بچ کو پیدمن څیز به یې حاصلو
نو د دې لږې بلېدو د اور د برکت نه د کلمې د برکت نه دې دنیا کې په دغه رڼا باندې پیدې حاصلې کړې خو چې کله مړه شو هغه اور مړ شو او دوی بیا همیش دپاره د قبر په تیارو کې د آخرت په تیارو کې پولیس صراط په تیارو کې د جهنم په تیارو دې ټولو کې چې کوم دی پاتې شو دلته ظلمات دی جمع د دې وجې راوړله چې دوی په ډېرو تیارو کې چې کوم دی بیا پاتې شو په دې مثال باندې ټول پوه شوئ دا د اور مثال مثلهم مثال د دوی یعنې د دې منافقانو کمثل الذي په شان د هغه کس دی استوقدا چې بل یې کو نارن اور فلما پس هر کله اضواءت چې روحانه کړو دی اور چې کله روحانه کو ما هغه څه حوله چې غیر چاپېره و د دې کس نه ذهب الله نو بوتله الله تعالی بنورهم د دوی د رڼا وترکهم او دوی پرېښودل فی ظلمات په تیارو کې په داسې تیارو کې پرېښودل لا یبصرون چې دوی هېڅ نه لیدل بس په تیاره کې چې کوم پریشان او سرګردان پاتې شو او الله وی دی ولې څه نه لیدل دي ځکه نه لیدل چې صمون دي کاڼو بکمون دي ړانده دي د چاړاګان دي عمي دي ړانده دي فهم لا يرجعون دوی نه واپس کېږي د نفاق نه هدایت طرف ته دوی نه واپس کېږي د کفر نه هدایت طرف ولا يرجعون دا معلومي دا پاخه منافقانو چې الله پاک وایي دي د دې نفاق نه دي چې کوم دی اسلام طرف ته او هدایت طرف ته نه واپس کېږي نو دلته کې صم بکم عمي فهم لا يرجعون دوی کاڼه دي دوی چاړاګان دي دوی ړانده دي په حقیقت کې دي ظاهري سترګو یې کار کو ظاهري غوږونو یې کار کو ظاهري ژبې یې کار کو او دوی به هر څه پوهېده چې دا حق دي خو د هغې باوجود د عناد د وجې نه دوی به حق خبره نه اورېدله په هغې غوږونو کې به یې ګوته کېښودلې حق خبره به یې ویله هم نه او د چا نه به د حق باره کې تپوس هم نه کو او درېم الله پاک وایي دا ړانده دي حق طرف ته به یې کتل هم نه نو الله پاک وایي دا خلک چې کوم دی دی ایمان نه وروړي دا هغه پاخه منافقان دي دوی ایمان طرف ته نه واپس کېږي نو دا هغه پخو منافقانو مثالو او د هدایت یو معنی مونږ کړی چې هدایت ته نور ویلی دی نو دا د نور هغه مثالو یو کس اور بل دویم هدایت معنی مونږ ویلي چې په هدایت سره او په دې ته چې کوم دی حیات ویلی د زړونو ژوند یې ورته ویلی دی نو څرنګې چې په باران سره مړه ځمکه ژوندی شي هغه فصل راوټوکوي هغه بوټي راوټوکوي مړه ځمکه یي هیڅ پکې نه وي شاړه ځمکه پرته وي خو چې کله بیا الله پاک باران وکړي نو هغه باران د دې ځمکې دپاره د حیات او د ژوند ذریعه جوړه شي ښکلې ښکلې بوټي پکې راوټوکېږي دقه شان دی چې کله د قرآن مجید نزول کېدو په هغه وخت کې د قرآن د باران د رحمت د باران د وجې نه چې کوم زړونه د کفر او شرک د وجې نه هغه خراب شوي وو هغه چې کوم دی شاړه شوي وو نو چې د قرآن هغه باران پې وورېدو نو په هغه زړونو کې د ایمان زرغونه وکړله ایمان پکې تیغونه ووهل نو دا مثال د هغې کافرانو په باره کې دی چې کوم کافران هغه پاخه منافقان نو کله به زړه کې د ایمان جذبه پیدا شوه او بیا د خپلو غرضونو د وجې بیا د ایمان نه وروسته شو خو خاتمې په ایمان سره په کفر سره شوې ده نو او دلته په معنا د مثلهم دی لکه مثال د دوی مثلهم او په معنا د مثلهم دی مثال د دوی د دې منافقانو کصیب په شان د باران دی من السماء د برې نه هر څه چې د انسان نه برې دی د السما ویلی شي اسمان ته هم اسمان په دې وجې وي زموږ نه بره دی من السماء د برې نه فیه چې په هغې کې ظلمات تیاري وي ورعد او ګړزار وي وبرق او برېښنا وي بجلي وي یجعلون دوی ګرځي اصابعهم ګوتې خپلې نو ګوره په باران کې درې څیزونه دي یو ظلمات دي تیاري یې ډوم دی بیا د باران سره ګړزار وي دا ګړزار اواز چې راځي او درېم پکې برېښنا وي یو پکې تیاري وي په باران کې چې کله اسمان کې وریږي تیاري خامخه نو باران کې تیاري وي دویم رعد ګړزار وي پکې او درېم برېښنا وي پکې اسمان چې پړکېږي بجلي اسماني بجلي چې ورته وي درې څیزونه دا چې کوم دی په باران کې او درې څیزونه دا په قرآن کې د دې مضمون دي درې څیزونه دا په باران کې رعد برق او ظلمات او دکه چې کوم دی دا په زموږ په دین کې دي په اسلام کې دي ظلمات تشبیه یې ورکړې ده د تکالیفو د اسلام کې چې کوم تکلیفونه انسانان مسلمانانو ته رسي د هغې تشبیه د ظلمات د تیارو سره ورکړې ده چې اسمان کې تیاري په هغې کې سړی یریږي دکه شان او ګراني ورته پکې تګ انسان ته نو دکه شانتې په اسلام کې چې کوم تکلیفونه انسان ته پیښیږي او تکلیفونه هر انسان باندې راځي هر مسلمان باندې بلکې چې انسان څومره نیک نبي علیه السلام فرمایي چې په انبیاو باندې زیات تکلیفونه ازمیښتونه راغلي دي
دا غین ورستو چې چا درجه ایمان څومره مضبوط دوره به الله پاک چې کوم دي تکلیفونه راوستي او نبی علیه السلام فرمایي چې دین د خاطر ماته سور تکلیفونه رسیدلي دوره بل پیغمبر ته نه دي رسیدلي نو د تشبیه ظلمات نو دا د اسلام هغه تکلیفونه دي راد دا ابطال د کفر او د شرک دی د کفر او د شرک چې کوم باطل عقیدې دي قرآن د هغه عقیدو چې کوم دی ابطال کړي دي باطلي کړي دي هغه باطل ثابت کړي دي چې دا نه حق عقیدې دي کوم چې د کفر او د شرک عقیدې دي د خلکو کوم چې کافرانو دغه په بوتانو باندې یقینو د چا چې کوم دی نور غلط عقیدې وي نو څومره چې د شرک او د کفر عقیدې دي نو د هغه ابطال کول هغه باطل ثابتول د دې تشبیه ورکړل د غلزار سره دا چې کفر او د شرک د دې رد به چې کوم دی قرآن مجید کو نو دا په منافقانو دسې لګېدې لکه د اسمان د غلزاري په شان نو د کفر او د شرک د عقیدې رد کول دا چې کوم دی د دې ابطال کول دا باطل ثابتول د دې تشبیه ورکړی دا د غلزاري سره او دریم پکې شي پلاکاری پکې پلاکار نو د اسلام هغه خوبه د مسلمانانو په आपस کې مینه او محبت چې یو کور چې په وو کور د بيزي سر وګرځي د اخر واپس کور ته راغی یو به مونږ کرشته دی بل کرے وسه بل وی دی بل سره اوس د یو بل درس صحابه کرام پراته دي په جنگ کې او د زنګدن په حالات کې دي یو خپل ترزوینه وبو غوښتلې هغه ور وبراوړي خواته بل مسلمان د زنګدن ټیم دی هغه زیرګي وکړو هغه مال امر هغه دا وبو زما دی بل مرګري لور چې هغه له وړي نو هغه سره خواته بل یو غز زیرګي وکړو دریم چې کوم دی زخمی وسره پروتو هغه ورته دا وبو مال امر هغه زما دی بل مرګري لور ور زنګدن ټیم څومره سخت ده خو دومره محبت د مسلمانانو د یو بل سره دومره مینه و چې هغه دریم لاغه وبو نو هغه وفات شو نو چې دویم لاره وړي نو هغه وفات شو چې اخیری لاره وړي نو هغه وفات شو د وبو پرمان د دنیا نه لړ خو یو بل په وبو کې مخ کې نو دغه د اسلام دغه خوبه شوي د اسلام فتوحات شو چې اسلام ته الله ترقی ورګي ورس تروازه د دې تشبیه د برق سره کړي د بجلی سره پرکار سره چې بجلی سره ته لار ښکاری نو دغه رنګي د بجلی د پلاکات تشبیه څنګه چې اسمان کې بجلی وبلګيږي خو بغیر د رعدنا بغیر د غلزارینه پلک وشي د پلک سره هر سره روحانه شي دک شان چې اسلام کله ظاهر شو غلبه پیران نو ټول خلکو په جنجدا مسلمانان او ټول خلکو چې کوم دی هغه عزت الله پاک نور زیات اسلام پکې ښکارا شو نو دغه د ادري سيزونه دي نو او کسویبن یا پشان د تیز باران من السماء د برنا فيه چې په باران کې ظلمات پدې کې تیاری وي ورعد او پدې کې غړزار وي وبرق او پدې کې برېښنا وي بجلی وبکې يجعلون دوی ګرځوي اصوابعهم غوت خپل فی اذانهم په غوګونو خپلو کې دته غوتی وینه په غوت کې څو ټوله غوت نه ورمنډي او قران مجید کې ډیر ځایونو کې جمع ذکر شوی ده مراد ته واحد او مفرد دي او ډیر ځایونو کې ماضی ذکر شوی ده خو مراد ته چې کوم دی مضارع ده نو دلته کې اصابع د اصبعون چې کوم دی جمع د اصبعون یو غوت ته ویل شي او بیا غوت خلق چې کوم دی په غوګونو کې ټول نه منډي بلکې د غوت سرونه ورمنډي نو دلته کې مبالغه ده چې دی په دومره غوت په غوګونو کې ورمنډلې چې سمې دا ټول غوت په غوګونو کې ورمنډلې چې موږ ته د قران د خبرې د قران چې کوم د شرک او د کفر د عقیده کوم رد کیږي دا په موږ باندې ونه لګي دا به دې څه بد لګي نو دلته چې کوم دی دا جمع راول خو مراد ته مفرد دی اصابعهم غوت خپل فی اذانهم په غوګونو کې من الصواعق د تندروننا حذر الموت د مرګ دی یاري د تندرونو د وجه او د مرګ د وجه تندر را پریوځي موږ مړ شو د دې وجه به دې خپل غوتي په دې غوګونو کې ندی باندې بده کفر او د شرک د عقیده دا بد ویل د کفر او د شرک د عقیده خراب ثابتول د قران دا آیاتونه په دې څه بد لګیدل لکه په دې چې د برنه تندر را پریوځي او د تندر د وجه باز خلک په جهاد پیل شي زړه کوم دې کار پری دي یا په چا باندې تندر را پریوځي نو دی به دا به دسې بدې لګېدې لکه څنګه چې سړي باندې د اسمان د ناکاره خطرناک ډز دا تندر په انسان باندې بد لګي او یریږي د دک شن بدی د آیاتونو نه د آیاتونو به دسې بد لګېدل چې په کومه کې به د کفر او د شرک د عقیدې رد شي هغه به هغه عقیده او باطله د دې عقیده به باطله ثابته شي و دې په ځل کې چې کوم نه کافرانو کنه نو ده من الصواعق د تندرونو نه یا د تندرونو د وجه حذر الموت د مرد د وجه والله الله تعالی محیط راګیرون کې دی بغلبه الاسلام په غلبه د اسلام سره
الله پاک دا کافران راګيري بالکافرین کافرانو لر راګيرون کې دي د اسلام په غلبه سره. اوس مه ته چې کوم دې ذکر کړو اوس د دې هغه تشریح ذکر کوي. یکاد البرق نږدې ده چې او تختوي دا برق دا برېښنا یخطف ابو یکاد البرق نږدې ده چې دا برق دا برېښنا یخطف او تختوي ابصارهم نظرونه د دوی. د اسمان دی بجلی ته انسان نشي کته پټ چوشي کنه حکماو طبيبان دا خبره کوي چې دې ته مخامخ مو ګورئ. دې دا پټ دومره تیز دی چې اکثر د انسان نظر خراب کی نظر ختم کی. دغه رنګ د انور چې کله تندر اونې سی دې ته مو ګوره طبيبان وي دې سره نظر خرابي اکثر د انسان نظر وسره لړ شي. نو د دې دا برېښنا دومره تیز ده چې انسان ته وګوري د مخامخ نه نو د سترګې سره برېښي اکثر سره نظر ختم شي. نو دک شان د اسلام نږدې ده چې د اسلام به دې ترقی وکړي چې بیا به د منافقانو د کافرانو د سترګې برېښي دسه به اسلام چې کوم دی ظاهر شي دسه به اسلام چې کوم دی اوپړه کیږي. دلته کې د برق نه مراد څه د اسلام هغه غلبه ده د اسلام هغه فتوحات دي چې اسلام ته الله دوره لوی ترقی ورکړي. نو بیا چې څو ګوري نو دلته کې کنایه ده د صفای نه چې دومره صفا به اسلام په نظر باندې راځي هر سړی بیا اسلام پیژني او بیا به ټول خلک اسلام طرف ته رواني. نو یکاد البرق نږدې ده چې دا برق دا برېښنا د اسماني بجلی یخطف او بتختوي ابصارهم نظرونه د دوی کلما هر کله اضواء چې رڼا کی روحانه کی څه شي لهم د دوی دپاره څه شي روحانه کی اضواء چې روحانه کی طریقا مسلکا د دې دپاره لاره او د دې دپاره د اسلام کومه لاره چې ده چې دا پړک وشي د اسلام فتوحات وشي او اسلام غالب شي اسلام ترقی وکړي نو د دې کافرانو دغه پړک چې وشي د کافرانو اسلام طرف ته راتلل شروع شي دیو چې دغه خو مزیدي. نو کلما هر کله اضواء چې رڼا کی دا برق دا بجلی چې کله رڼا کی څه شي لاره که د اسلام دا لاره چې رڼا کی لکه اسلام اوپړه کېږي اضواء رڼا کی طریقا لاره لهم دی ته دی منافقانو ته مشو نو دی روان شي فيه په د اسلام په دې لاره کې دې ځکه خیال راځي مسلمانېږو. واذا اظلم او هر کله چې تیاره شي علیهم په دوی باندې د جهاد غونډې غټ حکم راشي چې اوس جهاد دپاره ځئ نو دا به دې دپاره تیاره وه. نو واذا اظلم نو دوی خو اسلام طرف ته چې کله پړک وشي چې اسلام غالب شو او د مسلمانانو د مینه او محبت یو بل کې وویلي او اسلام کې چې کوم دی دا مال غنیمت را روانې د کیسر او د کسرا غټ تاجونه هغه صحابه او پلتو باندې والو نو دوی به چې دا خبرې ولیدې نو دوی د دې تشبیه د برېښنا سره ورکړله. نو په دې کې به دې اسلام ښکلی ښکاره شو. دا هغه منافقانو چې د دې په زړه کې به کله کله خیال راتلو نو دوی به خیال راغی یاره کلک مسلمانېږم چې د صحابو په شان د مزې وکړم دنیا آخرت کې. خو واذا اظلم هر کله به چې تیاره شو تیاره څه مطلب چې هغه تکلیفونه د اسلام به راغلل روژه به راغله دغه رنګ جهاد به د جهاد حکم به راغی نو واذا ازلم علیهم نو به دوی به تیاره شوه قامو دوی به ودرېدل یاره نزو ته دې کې سختي ده. ولو شاء الله کو چرې غوښتلې الله تعالی لذهبا نو بوتلې به خامخا به بوتلې بسمعهم د دوی د اورېدو هغه طاقت قوت سامعه د اورېدو طاقت ول الله بوتلې څنګه چې الله دنه نفاق پیدا کړی د دې د بد عملو د وجنه دنه پس لګي کفر دی څنګه چې باطن خراب کړی دی الله پاک دک څه بوله الله پاک د ظاهري غوګونه دا بونه الله خراب کړی مسخ کړی به ولا دک شان بوله الله سترګم مسخ کړی وي خو الله دې سینې کوي الله پاک ډیر صبر کوونکی زیات دی الله رب العزت نه څوک زیات صبر کوونکی په دنیا کې نشته دی نو الله صبر کوي. ولو شاء الله کو چې غوښتلی الله تعالی لذهبا خامخا به بوتلو بسمعهم د دوی د غوږونو هغه د اورېدو هغه طاقت قوت سامعه و ابصارهم او د دوی د لیدلو هغه طاقت سترګې به الله مسخ کړی وي. ان الله بشک الله تعالی علی کل په هر سیز علی کل شیء په هر سیز باندې قادر مطلق الله په هر سیز باندې الله د سم کول شي غوونه ولا ختم کړي وي سترګې ولا ختم کړي وي څنګه چې ولدن نزوه ختم کړو هغه کې کفر او نفاق نو دک څه به ورل الله پاک د ظاهري اجزا دا ختمولي شو الله په دې قادر خو الله د سيونه کړل په دې مثالونو اوس پوه شوي دا لیک تفصیل کیمرا نه زیات شو دغه لیک تفصیلو لګرانو دا یو پیره ترجمه وکم بس لفظي ترجمه مثلهم مثال د منافقانو کا مثل الذي پشان ده کس دی استوقدا چې بل یکو نارن ور فلما اضاءت پس هر کله شي روحانه کو دی ور
روحانه کو دی اور ما هغه سو حوله چې غیر چا پیرو د دې کس نه چې دا اور بل کړی دی ذهب الله نو بود الله پاک بنورهم د دوی غرنا مړکړه الله پاک د دوی غرنا وترکهم او دوی پرې خودل فی ظلمات پتیارو کې لا یبصرون چې دی هیڅ نه لیدل او ولې نه لیدل ځکه نه لیدل چې صمون دی کانو بوکمون دی چاړاګان دی عمیون دی لاند دی فهم لا يرجعون پس دوی واپس نه راځي هدایت طرف ته د نفاق نه او د کفر نه دی هدایت طرف ته نه راځي ایمان طرف ته نه راځي او کصیب یا په مثال د تیز باران من السماء چې د بر نوی فيه پای کې ظلمات تیری وی ورعد او غلزار وی وبرق او پلکار وی یجعلون غرزوی دوی اصابعهم غت خپل فی اذانهم په غوګونو خپلو کې من الصواعق د تندرنا حذر الموت یا د تندر د وجه د تندرنا حذر الموت د مرګ د وجه والله الله تعالی محیط راګیرون کې دی بغلبۃ الاسلام د اسلام په غلبې سره بالکافرین کافرانو لرا یکاد البرق نزدې د جدا برق دا برېخنا یخطف او تختوی ابصارهم نظرونه د دوی کلما هرګلا ادواء چرناشی سشرناشی دا لارا دا برق چې کوم دی رڼا کی چې سشرنا کی لارا رڼا کی د اسلام دا ادواء چرنا کی طریقا یعنی لارا رڼا کی لهم دوی ته دی منافقانو ته مشون دوی روان شي فيه په دې لاره کې اسلام طرف ته روان شي و اذا اظلم او هر کله چې تیار شي علیهم په دوی باندې یعنی سخت د اسلام راشي نو په دې باندې تیار راشي قاموا دوی ادریږي ولو شاء الله کو چې غوښتل الله تعالی لذهبن خامخابه بوتلیو خامخابه ختم کړو بسمعهم د دوی د اوریدو غ طاقت و ابصارهم او د دوی غ لیدلو غ طاقت ان الله بشک الله تعالی على كل شيء بهر چیز باندې قادر دی الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الانبياء والمرسلين وعلى اله واصحابه اجمعين اله العالمين زمون الرزق الله زمون دی واړه ټول ګناهونه معاف اله العالمين زمون ټول مسلمانانو رزق اله العالمین زمون ملک په دې ورځ باندې آزاد شو اله العالمین دا ډیره د خوشاله ورځ ده الله د لا اله الا الله محمد رسول الله د پاره آزاد شوی دی اله العالمین زمون په ژوندانه باندې الله چې موجود یو په دې ملک کې اله العالمین زمون د سترګو د وړاندې په دې باندې لا اله الا الله محمد رسول الله ولا قانون راولي اله العالمین زمون د ملک د هر قسم شرور او فتنو او فساداتو نه بچ کو ساتي اله العالمین دې چې څومره دما کیږي الله څومره بدبنی د اله العالمین دا ټول بدبنی ختم کړي او د ملک امن راولي الله دې کې خوشحالي راولي الله دې کې سرکالي راولي الله خصوصا پښتنو سره ډېر لوی ظلم شروع د اله العالمین ماشومانان پکې عمرې مشران پکې عمرې اله العالمین په خپل قدرت او طاقت سره اله العالمین زموږ د خوږ ملک حفاظت او فرمای الله زموږ په دې کې د مشرانو د کشرانو د لویو د وړو د زنانو د نارینو الله د مالدارانو د غریبانو د ټول حفاظت په خپل قدرت او طاقت سره فرمای اله العالمین زموږ د ملک چې کوم خلق پکې ګوسترګو باندې ګوري اله العالمین غسترګو وباسي اله العالمین زموږ د ملک د امن اله العالمین امن والے وګرځي اله العالمین زموږ ټول ناراضي شي اله العالمین خاتمه زموږ ټول بل خیر او بل ایمان کې په وخت ځن قدم د سره په سره په دې زموږ د کلمه چالو کې لا اله الا الله محمد رسول